قد تبین الرشد من الغی، یقینا خخکار شوی د هدایت من الغی د گمراهینا، خجدا شوی د هدایت د گمراهینا. هر سړی را الله سر سترګې ورکړي دي، خو او بد هر سړی پیژني، حق او باطل هر سړی پیژني. چې کله یو سړی دوو مسلو کې اختلاف دی، د یو عالم او د بل عالم اختلاف دی، نو ته پوه شه کنه چې قرآن او حدیث کې دلیل چا سره دی، او کاکا صاحب او ماما صاحب او لالا صاحب او استاجی او مولوی صاحب پس څوک روان دي. نو دلیل دی وګوره چا سره چې قرآن او حدیث دی دا په حق دی. اگر که د کلی د عالم نه طریقه بدله ده، اگر که د علاقې د مشر نه طریقه بدله ده، اگر که د کلی په عرف سره برابر نه دی، خو چې دلیل ور سره د قرآن او د حدیث تنو بس دا په حق دی. او چې قرآن او حدیث ور سره نشتا، اسی په کیسو کہانو پس روان دی، نو کو ټول خلک تایید کی خدا باطل دی. غلو لډیر مچان راځي، نو غل پاک دي؟ غلو لډیر مچان راځي، نو غل پاک دي؟ شات ولا یو مچ نه راځي، نو ولې شات څخه دي؟ دا ته څه خبرې کوې یار؟ دا څنګه مثالونه وي؟ مونږ ګڼ یو، نو چې څوک ډېرې نو په حق وي. دنیا کې سرې مچۍ ډېرې دي که د شاتو مچۍ ډېرې دي؟ سرې مچۍ ډېرې دي، نو سرې مچۍ اصلي دي که شات اصلي دي؟ دنیا کې کاڼي ډېر دي که سره زر ډېر دي؟ کاڼي ډېر دي، نو کاڼي غوره دي که سره زر؟ سره زر لږ دي خو غوره دي، د شاتو مچۍ لږې دي خو غوره دي. کاڼي ډېر دي خو ګنډېر دي، کاڼي ډېر دي خو ګنډېر دي، مچان ډېر دي خو ګیر دي. سوچ کوه ته به کم کم دلیل ووایې، داسې باید علاماتو چې ته به یاد ساتې. صحیح ده که نه؟ دا لا خبره ده وي دغه خلک ډېر دی، بس پته لګي چې ډېر ګمراهي. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ډېر خو مړه مچاني، ډېر خو مړه ماشي. پوهېږي پرپرکي ښایسته شی دی که نه؟ نو پرپرکي ډېر دي که ماشي او مچانو؟ ماشي او مچانو. او دارنګ ازغي او کرکونډې او دا اخوا دېخوا انسټ او ډیله ډېره ده که ګلابونه ډېر دي؟ انسټ او ډیله او بیکاره واښه ډېر دي، ګلابونه خو ډېر په ګرانه ملاویږي او ډېر لږ وخت له ملاویږي. نو په ډېرو په لږو پسې نه ده، په دلیل پسې ده، اور په قوت د دلیل پسې ده. وګوره چا سره قرآن دی، وګوره چا سره حدیث دی، وګوره چا سره قال الله دی، وګوره چا سره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او وګوره چې څوک په اساطیر الاولین بس روان دي، څوک په کیسو بس روان دي، څوک په خوبونو بس روان دي، څوک په منګړتو روایاتو بس روان دي، څوک په اکابر پرسته او په تنظیم پرسته، په شیخ پرسته او په پارټي پرسته کې دي. او چا سره الله او رسول له او اصحاب محمد دي. دا په حق دي د الله بنده. په ډیروالي متلا، په سور باندې متلا، په رنګ متلا. انګریزان سره سپین دي که مسلمانانو؟ د روس خلک ښایسته دي که مسلمانان ښایسته دي؟ د روس خلکو مصریان ښایسته دي چې کم غیر دینه دي، سره سپین دي، مخکې نور دی، بیا خو ورشه روس ته. تاسو په ګډو وډو وخته یې الله دې غرق که چې غرق کړي. دلیل ته ګوره مړه قرآن او حدیث ته، پرېږده دا نورې خبرې. سور دی او سپین دی او پټکې غټ دی او وړوکی دی. قسم دی که په پټکي چې د سوزکي دا ډېر زه مزېدار د ده نه کپړه تاو کړم چې ته پټکي ووینې، 2.5 منه به تش زما وزني. په پټکي به مې پاس نه کړي، کني دا به درته زه ووم. صرف په تسبو په مسواک به زه جنت ته لاړ نه شم، کني دا به ما ځان سره قبر ته موړي وو. پته لګي چې دا سنټر دې سم کا، په قرآن او سنت باندې عقیده سم کا. نو الله وایي قد تبین الرشد من الغی، ښکاره شوې دی ګمراهي او هدایت د یو بل نه. جدا هدایت هم معلومیږي، ګمراهي هم معلومیږي، حق هم معلومیږي، باطل هم معلومیږي. د حق په آواز کې زور دی، د حق آواز ډاډه دی، او د باطل آواز داسې رپیدونکی دی. باطل ته چې وی راځه، ډېرې چغې شروع کړي دي، راځه دې مولوي صاحب سره د کینومه، نو دی به داسې په شا زور کوي لکه چرسي چې اوبو ته راکاږي یا بیزل امبلو ته راکاږي. نو خو پته لګي که نه چې ګپ شپ دی.
ٹھیک شله جی پته لګي چې دا غب شپ دی او حق پرست چې وي دا هغه د دلایل د قوت نه پته لګي چې دا په حق دی او د باطل د आवाज نه پته. نو قران وایي قد تبين الرشد من الغي، حق او باطل ښکار شوي دي خو چې ته ټول عمر په پوله مونږ کړی دی، تا ټول عمر صرف بچ کچ مات کړی دی، تا ټول عمر صرف دنیا ګټلې ده، ته دې قرآن ته او د الله کتاب ته نه رانږدې شوی، نو خو بس بیا خو خود تا کې تیاره ده که نه، ته خو په حق نشې پوهېدی. میله کې چې د چا ټماټر بالکل اوریجنلی او ښه ټماټر پکې نه وي، هغه چغې نه وایي راشه وروره ویې ګوره او کیلو په دې، او د چا ټماټر چې ښه وي هغه هسې خلکو ته ګوري ویاخلې خو نه، خو چغه نه وي، یا ته پته چې چغه هم د غوږ نه داسې راکاږي چې دا ټماټر دي که نه څه ګند دی راوړی. نو چې د چا مسله حق وي هغه عرض یې جاړي او چغه وي، او څوک چې باطل وي هغه یو ګوټ کې ناست دي.